बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रामीण او خبرو اوریدونکو د आवाज د ریډیو پاکستان د خارجو چارو څانګو زین تاسو قربا شیراز احمد شیرازي سلسله دا زرندستوري قدرمن د خبرو اوریدونکو په دغه سلسله کې منګه تاسو په وړاندې د پښتو هغه استوري راولو کوم چې په خپل فیلډ کې په خپل د کوم فن د باره کې د پښتو خدمت کوي د پښتنو خدمت کوي د پښتو د پرمختګ لپاره هر ځلې کوي کاغه شاعران دي کاغه سندرغاړي دي کاغه لوبغاړي دي کاغه پوهان دي کاغه صحافیان دي کاغه انکران دي کاغه نیوز کاستران دي هغه موږ تاسو په وړاندې راولو هغوی سره موږ د هغوی ژوند د هغوی شخصیت د هغوی فن د هغوی ایجوکیشن بیک ګراوند د هغوی کاروزیار په حوالې سره موږ په دې پروګرام کې خبرې کوو هغوی موږ تاسو په وړاندې راولو هغوی سره موږ ګپ شپ هم لګو همدغه شان هغوی سره موږ په مختلف ټاپکس باندې هم خبرې کوو همدغه چې کوم زموږ د پروګرام لري د هغه دوام لرو موږ سره په پروګرام کې هم زه به ورته وایم چې موږ سره سپوږمۍ موجود ده ځکه چې هغه فیمیل ده دا مهال هغوی په یو نجي ټلویزیون کې ایز نیوز کاسټر خپل خدمات چې کوم دي هغه سرانجاموي دغه شان په مختلف چینلو کې هم کار کوي د سماجي ورک کې هم هغوی پیش دي زما مراد روشنا ضمیر دا هغه دا مهال موږ سره موجود ده هغوی سره به په دې پروګرام کې د هغوی ژوند د هغوی شخصیت او د هغوی چې کوم دا کاروزیار دی هغې به سره به هغوی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم روشنا وعلیکم السلام ډېره مننه چې تاسو وخت راکړو په پروګرام کې د بلنه راکړو ستاسو یو جهان مننه چې موږ له مو قیمتي وخت نه وخت راکړو ستاسو هم یو جهان مننه تاسو به موږ د ریډیو پاکستان طرف نه هم ډېر زیات مننه وکړو چې موږ له مو په دومره لنډ وخت کې وخت راکړو روشنا سټارټ راخلم ستاسو د ایجوکیشن بیک ګراوند نه ستاسو ایجوکیشن بیک ګراوند سره د تعلق مو د کوم ځای نه دی او بیا دغه چې کوم بیسک ایجوکیشن دی هغه مو د کوم ځای نه حاصل کړی دی ایجوکیشن په زما کې سټارټ شوی نو هغه آرمي زما بیک ګراوند دی نو هغه ابتداء نه شروع شوی ابتداء کې ما بالکل سټارټ ازم شو او وینه مخکې چې بالکل هغه نرسري پرپ وغیرہ هغه ما په وکاړه کې ویلي وکاړه پسې ابتداء ته شفټ شو ابتداء نه بیا اټک ته بیا موږ راغلو بیا سره راغلو بس تقریبا 13 کال نه دلته کې یم ګریجویټ یم د میث کمیونیکیشن ډپارټمنټ نه ومني بلنټه او باجوړ سره مې تعلق دی دا یو ډېره حیران کوم خبره وي ټولو خلکو لپاره چې باجوړ خلک چې دي هغه دونه موډرنایز او په داسې ځایونو کې یعنې سپیشلي میډیا کې ځکه چې خلک وایي چې دا هغه داسې علاقه ده چې دا غریبي خلک چې دي او په میډیا کې د تعلیم لپاره هم خلک نه پرېږدي دا یو ډېر غلط کانسپټ دی هغه بیا خلک هم وخت سره چې دي هغه موډرنایز شوي دي او تعلیم باندې هغوی ډېر زیات زور راوړي ډېر غټ سفر دی ابتباد نه مختلف سفر ضرورت روان کړی دی مختلف علاقو کې ایجوکیشن حاصل کړی دی بیا هغې نه پس چې کوم دی اسلام آباد ته راغلي پنډۍ ته راغلي دغه پوره سفر مو څنګه تېر کړو او په دې باندې رڼا واچوئ دا سفر خو ډېر ښایسته و ځکه چې انسان چې دی هغه تبدیلي غواړي هر څه موده پس چې دی انسان چې دی که یو شان ژوند تېروي نو هغه ډېر زیات بور شي او تنګ شي نو تبدیلي چې دا هغه د انسان ژوند حصه وي او زما لپاره هم دا تبدیلي ډېره ښه وه ځکه چې ښار په ښار چې به موږ ته ګرځېدو نو مختلف ځایونه به مو کاته مختلف خلکو سره به میلاوېدو مختلف استادان به راته میلاوېدو نو دا یو ډېر ښه شی و ما دپاره ځکه چې ما د دې شي نه ډېره زیاته زده کړه وکړه که یو ښار کې پاتې شوی نو کېدای شي چې ما دونه خلک نه وي پېژندلی دونه کلچر مې نه وي پېژندلی دونه ژبې مې نه وي زده کړې نو د دې په وجه ما ډېره زیاته زده کړه وکړه او دا یو انټرټینینګ و چې مختلف ځایونو باندې ګرځېدلی یم هغه ځي خصوصیات چې دي هغه مې ایکسپلور کړي دي ځایونو باندې چې لاړم نو هغه سپیشل چې کوم ځای دی خوراکونه وغیره دا هر څه ما ډېر زیات انجوی کړي دي په دې سفر کې روشنا کومه علاقه ډېره خوښه شوې ده کومه علاقه چې کوم د هغې نه ډېر زیات متاثره شوې او کومه علاقه په دغه سفر کې ډېره مس کوئ تاسو ابتداء زما ډېر بې انتها خوښ دی ځکه چې هغه یوه لړیزه علاقه ده او د خپلې علاقې ما ته یاد هم راولي ځکه چې باجوړ چې دی هغه هم لړیزه علاقه ده او هر کشان ښایسته ده زه دا ویلی شم چې باجوړ ته خو هېڅوک هم نه رسېږي ځکه چې هغه زما پلرنی کلی دی خو بیا هم ارتباط چې دی هغه ما ته لږ ریزمبلنس راکړي د هغې په شان دغه ځای دی او موسم د هغې ځي ډېر ښایسته وي د هغې ځي سوغاتونه چې دي خوراکونه چې دي هغه ډېر زیات ښایسته وي ارتباط چې دی هغه او سیکنډلي دا ویلی شي چې زما ټول وړوکوالي هلته تېر شوي دي نو څو ورځې وړاندې د ارتباط ته تللي ما چې ما سره یاد شو چې دا ما دلته سکول ته تللي ما دلته مونږ پارک ته راتلو دا ټول فیملي میموریز چې دي یادونه چې هغه زما ډېر زیات تازه شو ارتباط زما په ښارونو کې بې انتها خوښ دي
سیمې تاسو خپل په خبرو کې وړاندې وویل چې تاسو تعلق چې کوم دی هغه د باجوړ د سیمې سره دی د باجوړ چې کوم دا ډېره پاتې سیمه ده که هغه په هر شعبې کې دا موږ وګورو نو هلته کې دا هم تاثیر ورکولی کېږي چې کوم زنانه دي سپیشل توګه باندې چې کوم فیمیلز دي هغوی ته اپورچونټیز نه میلاویږي هغوی د کور نه بهر نشي تللی خو تاسو د هغوی دپاره رول ماډل چې په یو چینل کې ایز نیوز اینکر کار کوئ نو دغه سفر مو څنګه سټارټ کړو آیا تاسو ته هم د کور طرف نه څه مسایل په دې کې وو داسې وه چې زما بابا خو تاسو ما وایي چې د هغوی بیکګراونډ داسې چې و چې هغوی ښار په ښار ګرځېدونه د هغوی مایند چې و هغه ډېر زیات براډ و هغوی وایي چې نه بس زما لورونه چې دي هغه ډېر ښه تعلیم زده دي دوی که مې ښه تعلیم زده کوي او که نه کوي خو خیر زما لورونه چې دي هغه بهترۍ طرف ته دې لاړ شي یو ایجوکیټډ انسان کې دې هغه جوړ شي ځکه چې هغوی وایي چې سړي چې هغه خپل ځان ساتلی شي خو چې نه کوي چې هغوی دپاره دا ډېر مشکله شي او دا زموږ په معاشره کې ویل کېږي چې یو ښځې نه چې دی هغه ټول خاندان جوړېږي نو د هغې تعلیم او دا هر څه ډېر زیات ضروري نو شکر الحمدلله زما رور پلار مور دا ټوله فیملي چې وه دا ډېره زیاته سپورټیو وه او الحمدلله موږ په ښه ځایونو باندې او موږ ته پرې خلک ګوري دا نور ټول خاندان چې دی د کلي خلک چې دي هغوی بیا موږ ایز ا رول ماډل ګڼي او هغوی هم خپلو جینکو دا خصوصي ټولو باندې چې دی ایجوکیشن او تعلیم باندې ډېر زور راوړي چې ډېر چې موږ پښتانه چې یو هغه په دې کې یو چې ښځه خو موږ ته ډاکټره پکار ده یا استاد خو موږ ته فیمیل چې دا هغه پکار ده خو موږ ښځو ته تعلیم نه ورکوو دا شی نه چې دی دا وخت سره نو دا هلته هم خلک په دې خبره باندې پوه شو چې موږ ته ښځه ډاکټره پکار ده یا ښځه ټیچره پکار ده یعنې هر شعبې که موږ ته د ښځې پکار وي نو دا اول به موږ ته داسې کړو چې موږ په خپلې ښځو ته تعلیم ورکوو لکه دا د پښتنو باره کې هم دا ویل کېږي نه چې یو پښتون چې کوم دی خو غواړي چې زما ښځه دې تعلیم یافته شي خو زما خور چې کوم دی هغه تعلیم نه حاصلوي که دا هغه منټلټي زموږ جوړه شوې ده کېدای شي چې دا ویلي شي چې ښځه چې دا ښځه خو هم د چا خور ده که نه چا نه چا خو ورته خواري کړي څوک به ورته هغه شوي نو دا ده چې اوس هغه زاړه چې کوم ټیکس باندې لګېدلي وو په پښتنو باندې چې دي ډېر زیات کنزرویټیو دي یا خپلو ښځو له اهمیت نه ورکوي نو هغه ماته ښکاري وخت سره سره دا چې نوی کل دی په دې کې ختم شوی دی او دوی چې دی اوس د دې خبرو نه بهر راوتي دي او دوی هم اوس تعلیم زده کوي او هر شعبې کې د دې ښځې د پښتنې په هر شعبې کې دي تاسو جنرال نګار ته وګورئ او دغسې ډېر زیات فخم تاسو ته چې دی شخصیات ملاوي چې کومې پښتنې دي تاسو چې کله اسلام آباد نه لاړ شئ باجوړ ته د هغه ځای خلکو څنګه تاسو ته ریاکشن وي او د هغوی تاسو سره څنګه قسم چې کوم دی هغه چې کله میلاویږي د هغوی څه قسم تاثرات وي او بل دا هم ووایي چې کله تاسو سټارټ کړي په سټریم باندې تاسو ته خو دغه د کلي طرف نه خو څه مسایل نه وکړل چې تاسو کور باندې کې برډن اچولی شوی وي چې نه دا فیمیل دا دې فیلډ ته نه ځي زه وایم چې زه په دې کې چې دی که نه ډېره لکي یم چې زما فیملي زما چې ټول خاندان دی یا چې څونه خلک زموږ سره اسوسییټ دي که نه نو هغوی ډېر زیات کوشش کړی چې موږ په ښه ځایونو ته ورسو او ډېر زیات سپورټیو وو دا ویلې کېږي چې باجوړ خلک چې دي هغه لایک غیر هم ورته وایي او داسې هم ویلې کېږي چې د هغې ډېر خلک چې دي هغه ډېر کنزرویټیو دي خپلو ښځو باندې ډېر زیات پابندیانې لګي خو وخت سره سره چې تاسو وګورئ نو دا تبدیلیانې پکې راغلي هم دي موږ چې ځو باجوړ ته نو دا هغه چې خلک چې دي هغه په دې خبرو بس پوهېږي چې دوی چې دي د ښار نه راغلي دي نو دوی به زموږ په شان دي او دا ده چې هغوی زموږ د کلچر او د دې هر شي چې دی یعنې ښاري کلچر چې دی هغې ډېر زیات ویلیو کوي او په هغې کې داسې نه وي چې مونږ هلته لاړ شو مونږ باندې به ډېر ریسټرکشنز لګي یا دغسې څه مشکلات به راځي دغسې بلکل نه وي هغوی هم هر شخص مطلب د هغې نه ډېره زیاته مینه مونږ ته راکړي ځکه چې هغوی وایي چې دوی خو کله کله راځي نو بې انتها مینه راته میلاوي بې انتها عزت راته میلاوي د هغه ځایونه چې څونه زموږ خلک دي چې څوک مونږ پېژني په کلي کې یا خواوشا څونه خلک دي هغوی په مونږ باندې ډېر فخر کوي چې دا زموږ د کلي جینکۍ دي او د هلکانو نه هم زیات دي تعلیم زده کړي دي او ډېر ښه ځایونو باندې دي نو ډېر سپورټیو انوایرمنټ دی داسې نه شم ویلی چې څه ریسټرکشن یا پابندۍ وي او دا چې مونږ چې کله تعلیم زده کوم هغې کې به هم چې کوم خلک زموږ په پېژندګلو والا او هغو ته زموږ مثالونه ورکول چې د دې جینکۍ چې دي هغه څونه مخکې څونه تعلیمونه یې زده کړه نو هغه ته چې یو مونږ رول ماډل یو داسې نه ده چې مونږ هېڅ طرف نه هم څه ریسټرکشنز یا هېڅ هم میلاو شوي دا ته مو ووایه چې عام طور باندې مونږ ګورو چې د فیمیل ایجوکیشن طرف ته را هم شي نو هغې ټیچرز جوړ شي یا هغه چې کوم دی میډیکل سایډ ته لاړ شي تاسو دا ماس کمیونیکیشن یا میډیا فیلډ چې کوم دی ولې چوز کړو زما میډیا کې ایسا دومره انټرسټ نه و دا ډېره تاسو ویلی شئ چې دا ډېره حیرانکون خبره ده چې زما بابا ماته وویل چې مخکې دور چې دی هغه د میډیا دی
اصل کې زما د سایکالوجي کې زما د شوق چې مطلب دا وګورم چې خلکو ته څه مسلې دي یا سایکالوجي یعنی مضبوط سره زما ډېر زیات انټرسټ دی چې خلکو په موضوع کې څه چلېږي څنګه به دا ایشوز سالو کېږي دا خو ما چې ټیسټ ورکړم بابا راته وایي چې نه ته میډیا طرف ته راشه میډیا کې ډېر زیات سکوپ دی او دا ده چې په ټول دنیا چې هلته لاړه شي نو دا به خپل کلچر چې دی هغه ریپرزینټ کړي اوس میډیا کې د پښتنو ریپرزینټیشن ډېر کم دی ځکه چې دې میډیا د پښتنو کلچر ډېر میسپریزنټ کوي یعنې غلطه خبرې پکې راځي چې پښتانه دي کنزرویټیو دي دا پابندیان دي ښځو ته بالکل پردې نه بغیر نه کېږي داسې بالکل همیشه یعنې هلته چې تاسو لاړ شئ ماحول ډېر زیات مختلف دی او چې دلته پرې کمې خبرې وغیره چې کمې کېږي هغه بالکل غلط دي نو دا امیج چې ټولو دپاره ما د خپل بابا وویل ته لاړه شه او دا به یو ډېر ښه انیشیټیو وي ډېر ښه سټیپ وي څه خلکو ته پته وکړي نه چې کومې خبرې به موږ باره کې خلک کوي نو هغه بالکل غلطې دي او موږ د هغې نه ډېر مختلف پوره انفارم یو موږ هم غواړو چې د خلک چې هغه د ترقۍ په لور لاړ شي دغه فیلډ تاسو ګرځولي تاسو ته اوسه پورې په دې فیلډ کې څه مشکلات مخې ته راغلي دي د کوم تاسو چینلز د هغې طرف نه یا تاسو چې کوم چینل کې انټرنیټ کار کړی د هغې طرف نه تاسو اوسه پورې کوم پرابلمز چې کوم دی هغه فیس کړي دي پرابلمز ما ته خو ایسه نه دي فیس شوي تاسو ویلي چې زه الریډي ډېره کانفیډنټ او دا یم نو هغه فیمیل سوي پرابلمز ځکه چې زه هغه سوسایټي کې یم چې ما خپل ډېر ښځې لیدلي دي چې هغوی باندې ضروري چې دي هغه دا نه ایکسپټ کوي چې ښځې پرې هغوی نه غلط ټایم باندې لاړې شي یا د هغوی نه زیاته دې طرف کېږي او دویم دا ما سره یو موده دا ما سره هم شوي چې خلکو به وایي چې ښځې چې دي که نه هغه خپل یو وومن کارډ استعمالوي یعنې په خپله د دې دونه قابلیت نه وي خو دوی بیا هم چې دوی ته خپل ځای میلاوېږي دوی ته پروټیکشن میلاوېږي دوی ته فیسلټي میلاوېږي یعنې چې داسې نه ده ښځې هم ډېر زیات کامپیټنټ وي او هغوی هم حق په حقدار کوي چې څومره سړي کوي برابري کله هم نشي کېدی ځکه چې الله تعالی د افغانه دوی ته بېل بېل جوړ کړي دي ښځه بېله ده او سړی چې هغه بېل دي د هغوی رولز هم مختلف دي د هغوی ډومېسټي هم بالکل مختلفه ده دا ده چې ما ته یو ډېر ښه او سیف انوایرمنټ میلاو شوی ما ته پکې څه پرابلمز نه دي میلاو شوي دا مې تاسو ویلي شي چې زما یو ښه لک و چې کوم چې ته لاړم نو خلکو چې دی هغوی باندې ډېر زیات سپورټ راغلی چې دا دینې ته او ستاسې علاقې نه دا باجوړ نه نو دوی به ما ته ډېر زیات سپورټ راغلو چې دا د خپل علاقې هغه ډېر زیات ښه دي او څه ایشوز نه ما ته لکه څنګه چې تاسو خپل په خبرو کې هم وویل چې فیمیلز باره کې ډېر غلط کنسپټ دا خورېږي چې هغوی ته مطلب که څه راځي هم نه بیا هم هغوی ته یو ښه مقام میلاوېږي د هغوی سیلري هم ښه وي تاسو څه ګڼئ چې کومه ومن چې کوم موږ پورټرې کوو په میډیا کې آیا دا صحیح روان دی یا نه د دې چې کوم حقایق دي هغه د دې برعکس دي زموږ په میډیا کې دا وومن موسټلی چې دی هغه وایي چې دا ډېره سپریس ده یعنې دا خپل حقوق لپاره جنګ نشي کولی او چې کومه ښه ښځه به چې تاسو په ډرامو کې یا هر څه کې کولی کېږي هغه به داسې وي چې هغه به دا چاره خبره مني او په هغې کې بس دا خبره نه وي چې هغه به چا نه انکار کولی شي یا خپل حق چې دی هغه دستانه ورکړي شي بس اخره کې په هغې ته په خپله د هغې حق میلاو شي هغه کې حقیقي نه چې داسې بالکل نه وي ښځې چې دي هغه هم مضبوطې پکار زموږ په معاشرې کې د بیچارې عورت کانسپټ چې دی یعنې مظلومه ښځه چې دا هغه ډېر زیات سپور شوی دی چې کومه ښځه مظلومه وي هغه ډېره ښه وي او چې کومه ښځه لکه بولډ وي یا داسې کانفیډنټ وي یا خپل حق لپاره خبرې کولی شي هغه وي چې دا مې کیریکټر لیس ده د دې کردار خراب دی یا دغه خبرې پکې کېږي خو دا ډېر میډیا چې دی دا سوچ بدلولو والا یو ایلیمنټ دی چې تاسو په میډیا باندې څه ښایي هغې نه خلک چې دی زده کړه کوي وګورئ زموږ خلک چې دی ټول ټایم ډرامې ګوري خبرونه ګوري نو هغوی کې چې تاسو څه ښایي نو هغه خلکو دپاره د عزت کوي یو ډېر ښه ذریعه ده چې هغې باندې که ښځې ښې پوتلې کېږي نو هلته ښې په زموږ معاشره کې به هم د هغوی نه جوړېږي چې کومې ښځې خپل ځان لپاره سټینډ اغوستی شي هغه هم کوي داسې نه چې هغه کیریکټر لیس وي یا د هغوی خپل ویلیو نه وي دغسې نو میډیا چې دی هغه فیمیل ډېر سپریس کړی دی چې هغه ښځې بس هغې دي چې څوک خپل دپاره جنګ نه شي کولی او بس څوک چې دی هر شی ایکسپټ کوي او بس په خاموشۍ سره دا ژوند برداشت کوي نو دا کانسپټ ډېر غلط دی
کې دې شي چې زموږ په شان څنګه ځوانان چې دی هغه دا کانسپټ دي چې دا د میډیا حصہ یو او دا د میډیا حصہ یو چې موږ دا سټیریوټایپ یا دا څه هغه ورته ورته کوم ګورو نن سبا چې کومه ډراما چلیږي په هغه کې هم د فیمیل چې کوم ایمیج دی هغه ډېر نیگیټیو پورټری کیږي او په ډرامو کې هم موږ ګورو چې وسته ساس بنو هغه ټګړي چې کوم دی هغه خود لیکيږي یا د فیمیل چې کوم مهم کردار دی کوم چې هغه معاشره کې پلی کوي هغه کردارونه په ډرامو کې یا چې کوم نور داسې قسم فلمز وغیرہ دي اکټیویټیز دي په هغه کې نه خود لیکيږي خو اومن چې کوم دا هغه همیشه مظلومه خود لیکيږي په ډرامو کې یا پاکستاني سومچ میډیا په هغه کې د دې بنیادی چې کوم وجوهات دي هغه څه کې دي شي او دغه چې کوم سوچ ته د موږ څنګه چینج کولی شو اصل کې تاسو ویلې چې دا میډیا کې یو تیری دا هغه چې تاسو په خپل څه هغه کوي چې کوم هغه خلک کتل وایي تاسو وګورئ چې د دې چینل داسې دي چې هغه داسې نه خایي خو هغه خلک ګوري نه دا یو منټالټي جوړوي پلان ته جوړوي دا هم د میډیا موږ دا منټالټي جوړه کړې ده چې موږ چرته چې د رسوم خبرونه یا دا څه شي نه هغه باندې موږ ځا کوو تاسو وګورئ چې درې چینل تاسو سره او په دوه باندې سم جګړې او دا شي نه رواني او په درېم باندې پرام نه هغه روان دي ته کوشش وکړئ چې هغه د جګړو ول چینل نه وځي چې کوم دا دې سره روان هم پرام نه چینل دا هغه په پوری تبدیل کوي دې نه پړو سره د انفارمیشن نشته لکه هغه په موږ ته شیر کوي چې په پرام نه طریقه باندې دا موږ خلک یو منټالټي جوړ شوی دا چې دا څنګه موږ هم د فینانس په اړه کې انسان په اړه کې هم دا څه منټالټي جوړ شوی دا چې د چاته د انګور او د خواږه جګړه نه هغه ځامن موږ نه ګورو چې هغه څلور سره دې موږ راځي نه دا کوله دي الان کې تاسو په خپل معاشره کې خپل کور کې دوه مثالونه ملاو شي خپل کې دوه مثالونه ملاو شي چې خلک دې هغه ډېر خوشاله وي همیشه خلک چې هغه پتاغه کې کومه دا چې جوړ کوی یعنی دا څنګه خلک له ټولو جوړ چې دا څه خلک هم دي څنګه د تفصیلي خواږه او د انګور کله هم یو بل سره حواله نه راځي او هر وخت په جنگ دي او دا چې دا به د راتلونکي سوسایټي لپاره زموږ ډېر زیات یو ډرابیک راولي یا تاسو ویلي چې دا به ډېر زیات بد اثرات هغې باندې کوي ځکه چې موږ د هغې نه زده کړه کړو هغه څه خلک چې هغه بیا سوچ وي نه یو جنیټ واده چې د هغې په موضوع کې بیا یو ټولو نه پټه یاره دا وي چې واده وکړم نه به زما خوښې به څنګه دا شیونه چې دا میډیا او دغه شیونه دا کوشش کوي خو همدغه زموږ په شان کې نیو جنریشن دی نو چې موږ ایجوکیټډ یو په دې خبرو باندې پوه یو او کوم د تبدیلی کې د انسان په ضرورت هم ډول نه راوځي یو قسم چې مخامخ راشي دا تبدیلی راوړي نو کې دې چې دا میډیا چې دا ډېر بهتره طرف ته لاړ شي او چې د خلکو په اصلي رول دی یعنې یو ښځه چې دا ټول خاندان جوړوي او اوس یو خاندان چې دی هر یو خاندان چې راغون شي نو هغه کې یو ښه معاشره هم جوړوي نو زه وایم چې په دې چې یې باندې ډېره رڼا ټول پکار دي چې ښځې یو بهترین کردار په خاندان کې یا په معاشره کې څنګه ادا کوي او څه سمجوي چې څنګه د رول ماډل هم پکار دي چې ښځو څومره لوی لوی کارونه کړي دي څومره د بل کام نوم روشن کړی دي هغه شیونه باندې فوکس ډېر کم کېږي ما دا ښکاري چې بس دا نوې چې کوم سټیریوټایپ دا خلک دي تاسو ګورئ چې ټوله ډراما جوړ شوې نګالجوه باندې ډراما جوړه شوې مریم باندې جوړه شوې ده بس ډېر شیونه مخامخ راځي او کېدای شي چې بدل کې دې دا شیونه نور هم شي او زموږ د شان چې هغه په تدریج کوي اوس دا ته وایي چې تاسو از ا نیوز کاسټر کار کوئ تاسو چې فیوچر ګولز دي هغه څه دي فیوچر کې څه کول غواړئ زه نیوز کاسټر جوړه شوم نو زما چې ما کله نیوز پښتو نیوز سپیشلي ما کتل نو ما وایي چې پښتو کې as such ډېر فیمس یا تاسو ویل چې نوموړی فیمیل جرنلیسټ نو زما هغه سوچ و چې زه د پښتو په خپل لینګویج په طریقه باندې یو ښه جرنلیسټ جوړه شم او هغه مسکنسپشن چې څنګه د پښتنو په باره کې دي هغه د څنګه معاشرې کې یا تاسو ویلی شئ چې ملک کې یا دنیا کې خلکو ته پته ولګي چې پښتانه چې دي هغه یو ډېر ډرور قوم دی او پښتانه صرف دښمنۍ او دا شی سټیریوټایپ کمزوري نه دي کولی شي هر څه کولی شي او د دې څخه هغه هم ډېر پکه په دې باندې دي او ډېر کامیابۍ سره دي او همدغه پښتانه چې دي هغه دوی په یو څه ځای کې دي او خپلې معاشرې کې دي خپل کردار وګوري ما به ټول دا چې زه به چې راشم دا سټیریوټایپ په باره کې دي دا به کم وخت سره لري
دغه ایکسپیرینس یې اوس څنګه روان دی اوسه پورې تاسو څه وکړه د پښتنو معاشره کې چې کوم فیمیلز دي هغوی دپاره یا کوم چې سپیشلي د کې پي ګرلز دي د خیبر پښتونخوا چې کومې زنانه دي اوسه پورې تا هغوی دپاره څه وکړه په هغې باندې رڼا واچوئ دا ایکسپیرینس خو زما ډېر ښه روان دی ځکه چې پښتو ویل خو ډېر اسان دي خو چې دا پښتو ویل که یو څه یا ځکه چې هغې کې تاسو کنټې فارمل الفاظ استعمالوي رمزونه به استعمالوي او هغه دلته زما ډېره زیاته وسوه دلته فریکوینټي ټول ورځ هم په پښتو کې یعنې چې کومه فرض پښتو د هغې خبرې کولی شم ځکه چې موږ دا څه کله چې هغه ښارونه کې باندې چې ډیولپمنټ دی چې زموږ د پښتو ژبه دونه صفا نه وه خو اوس چې دا دې پوهې ته راغلم زما پښتو ډېره صفا شوه ما ډېر زیات مستعمل شوي چې ډېر زیات لفظونه شامل شي دا هم د پښتو لفظونه چې دا هم په دې کې استعمالېدی شي ځکه چې تاسو پښتو وایئ نو تاسو ورته لګي چې دا بدل لفظونه چې دا استعمال کې راتلی شي پښتنو خلکو په باره کې تاسو وګورئ چې ما هغوی دپاره څه کړي دي نو زما چې څونه هم هغه کله تاسو متل دی چې begin at home یعنې د کار چې دی هغه تاسو کور نه شروع کېږي ښه کار چې دی هغه تاسو خپل کور نه شروع کوئ زما چې څونه هم څنډې کې هغه جنکۍ یا هغه uneducated وي یا staff restrictions وي یا دغه هغوی مرستې لپاره زموږ کوشش وي زما د ټولې ټولې کوشش وي چې هغوی لپاره چې موږ یو رول ماډل جوړ کړو هغوی ته څه قسمه مدد یا هیلپ ریکوایرډ وي نو هغه موږ ته هغوی څه ذریعه یعنې خپله ذریعه هغوی ته لارې هواروي زما ډېرې ښځې دي چې هغوی اوس موږ ته نه ګایډلاینز اخلي هیلپ اخلي چې دا شی ځکه چې اوس موږ ته هغوی مشران دي نو سبا هم هغوی ته لاس ونه کړو او دغسې بس دا زما کار روان دی او کېدای شي چې راتلونکي کې د دې لپاره نور هم کار وکړو چې دا هم زما ایم کې شامل وي اوس به تاسو لوړ ژوند ته راشو دا راته ووایئ چې اوسه پورې چې کوم تاسو لایف تېر کړی دی ظاهره خبره ده په لایف کې چې کوم دی خوشحاليانې هم راځي غمونه هم راځي خو تاسو خپل ژوند نه مطمئن یئ بلکل زه خپل ژوند نه ډېره خوشحاله یم اصل کې زه چې چېرته یم که نه نو خلک یې دا ډېره زیاته خاندي او یعنې سکول کې وم یونیورسټۍ کې وم کالج کې وم دفتر کې هم چې څوک ما ته وګوري دا وایي دا ډېر سمایلي فیس دی اینډ آل د ټایم دا چې نیکسټ ویک دا خاندي زه خپل لایف نه ازمن په دې نه ډېره زیاته خوشحاله یم بل اوس آفس کې یو انټرني راغی ماشوم نو هغه سره دې څه خبرې کولې نو هغوی ته ورته وایي چې د دې میډم اواز سره راځي چې دا کله کار شي نو هغه وایي چې نه په پوره آفس کې دا ماشوم ته چې د دې صرف د خندا اواز راځي نو ته دې اواز نه راځي زه ډېره زیاته خاندم ډېره خوشحاله یم خپل لایف زما ژوند الحمدلله ډېر سټیبل دی خوراک کې مو څه وخت څه مو خوښوئ زیاته که تاسو زما ملګرو یا دغه فیسبوک خلک هم چې ما پېژني نو هغوی نه تپوس وکړي نو هغوی چې د روش نه صرف خوراک خوښ دی او چې بچه خوراک ورته ملاوېږي دا هر ځای کې راځي چې نور څه حالات وي دا سره ګزارش کولی شي چې خوراک ورسره وي خوراک زما خوراک زما هر څه خوښ دی داسې نښې وغیره مې نشته خو آل د ټایم زه ما ته چې څخه خوراکونه ملاوېږي او زه د خوراک ډېره زیاته شوقینه یم یا خو جنکۍ وي یا چې کوم سپیشل طور باندې میډیا که چې کوم فیمیلز کار کوي هغوی ډېر زیات لکه خوراک کې احتیاط کوي که نه چې مطلب فیټ به سیوا شي یا وزن به زیات شي تاسو خو هغه شانتې نه یې که نه نه دا خو ما ته ټول وایي چې ته میډیا کې بیا هم دونه خوراک کې زه همدغه وایم چې زما مینه چې داسې نه ده صرف او صرف خوراک دی خوراک نه بغیر د ژوند نه تېرېږي نو سبا تاسو د ژوند خوند واخلي څه فایده چې یو ژوند دی هغه هم تاسو د خوراک نه بغیر تېر شي او دا ته ووایي چې په خپله هم کوکینګ کوئ که نه په خپله کوکینګ ما له ډېر ښه نه راځي خو چې کله راته وخت میلاو شي ځکه چې زموږ ټایم میډیا والا خلکو میډیا والا نه تاسو ویلي چې څومره هم ښځې په کارونو وي یا جاب وغیره کوي نو هغوی ته ډېر کم وخت میلاوېږي چې خپله کوکینګ وکړي چې ما ته کله هم ټایم میلاو شي نو زه ضرور کوشش کوم بیا هم څه زیات پخوئ ځان لپاره یا فیملي لپاره یا څه چې کوم بیا تاسو ایکسپرټیز دي په کوکینګ کې زه مایع ډېر ښه جوړوم زما فیملي کې ویلي کېږي چې کله هم مایع راشي نو دوی ما ته کېږي چې دا به څه جوړ دي باربیکیو ډېر ښه جوړوم او دغسې خوراکونه ما له ډېره پخو ته داسې پسې راځي بلکل څوک
دا د ټایم کمېږي نو کله کله به زیاده د موقع مې زما کوشش وي چې ضرور څه نه سپارل روشنا یقیني خبره تاسو سره پروګرام کې موږ ډېرې خوندورې خبرې هم وکړې او په اخر کې به ځوان کول ته یا کوم چې ستاسو په شان کې فیمیلز دي هغوی ته بس پیغام ورکول غواړي یا هغه فیمیل چې کوم سیټلول غواړي په مختلف فیلډونو کې مختلف شوبو کې خو هغوی ته اپورچونټیز نه میلاویږي هغوی ته بس پیغام ورکول غواړي ځوان کول ته د خصوص جنت دا ویل غواړم چې په دنیا کې هیڅ کار داسې نشته چې هغه ناممکنه وي هر کار تاسو کولی شئ چې الله تعالی انسان دې اشرف المخلوقات جوړ کړی دی او ځکه اشرف المخلوقات جوړ کړی دی د هغه سره هر کار کولو طاقت شته او هغه خپل مغزو کې دا خبره راغلې چې دا کار کولی شي هغه حرکت کولی شي تاسو لپاره دا شرط دی چې تاسو دې هغه نه څه نقصان نه انسان دنیا کې راغلی د فکرې لپاره دی چې ښه کارونه وکړي او نورو انسانانو ته راحت ورکړي ولې نه موږ ته هم پکار دي چې یو بل ته سهارا جوړه شو د یو بل چې دی هر کار کې مدد وکړي دا هم د ټولو نه لویه خبره دا وي چې تاسو خپل څه ستاسو ډریمز دي یا څه ستاسو خوبونه دي هغه ضرور پوره کړئ دا یو ژوند دی ډېر وړوکی شان دی او په دې کې کوشش کوئ چې تاسو خپله هم ډېر زیات خوشحاله اوسئ او خپل تاسو شاوخوا هم